که د چا په سر باندې درد وي نو سورة الفاتحه د په یو خاص مقدار باندې ووایي او دم دې کړي. دغه شان د چا که په هیټه باندې درد وي او دغه شان څوک بل څوک تابع کول غواړي، یو سړی که فتح او کامیابي غواړي، د مشکلاتو نه نجات غواړي، دغه شان د ښځې د خاوند منځ کې محبت غواړي، دغه شان یو سړی دی بل چا سره محبت دی او هغه بې محبته انسان په هغه کې محبت پیدا کولو لپاره نو سورة الفاتحه په دې طریقې باندې ووایي په کوم انداز چې زه تاسو ته وایم. انشاءالله العزیز ضرور به ستاسو مسلې حل کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت تمام مزې اخلئ. الله پاک دې تاسو ټول خوشحاله ساتي او څومره چې زموږ ستاسو مسلې مسایل دي الله پاک دې ټول په خپل قدرت سره دا ختم کړي. نن چې کوم زموږ موضوع ده، زموږ چې کوم ټاپک دی دا سورة الفاتحې باره کې دی. نو سورة الفاتحې ته شفا ویل کېږي او پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې زمانه مخکې سورة الفاتحه یو پیغمبر ته نه ده ورکړی شوې. دا زما خصوصیت ده چې الله پاک ما ته سورة الفاتحه دا راکړې ده. بل په سورة الفاتحې باندې یو سړی کوم بیمار دم کي الله پاک به هغه ته ضرور شفا دا ورکوي. نو که د چا په سر باندې درد وي نو په تندي باندې به لاس کیږدي او 3 پیرې به درود شریف ووایي، بیا به 7 پیرې سورة الفاتحه ووایي، بیا به 3 پیرې درود شریف ووایي. انشاءالله العزیز الله پاک به له شفا ورکړي، خو دا عمل به 3 ورځې کوي. که د چا په هیټه باندې درد وي نو مالګه وله دم کوي او دا وله لږه لږه ورکوئ. انشاءالله العزیز الله پاک به د هیټې درد دا ښه کړي. که د چا تبه وي نو په اوبو باندې 7 پیره سورة الفاتحه ووایي او د اوبه پې دم کوي او بیمار له لږې لږې ورکوئ نو انشاءالله العزیز الله پاک به له صحت ورکړي. که یو بنده داسې وي چې هغه دا وایي زه په دې سورة الفاتحه باندې بل څوک تابع کومه نو هغه له پکار دی چې دی د سارې د سنتو نه پسه او د فرضو نه مخکې نو دا به 7 پیرې درود شریف ووایي وړومبې او بیا به د هغې نه بعد 41 پیرې سورة الفاتحه ووایي، بیا به 7 پیرې درود شریف ووایي. دا عمل د 41 ورځې جاري ساتي نو چې څوک هم تابع کول غواړي انشاءالله العزیز دا به تابع شي. یو سړی کو دا وایي چې ما ته دې فتح میلاو شي، ما ته دې کامیابي میلاو شي او په دې ټولو خلکو کې زه سرخرو یم او دا ټول خلک دې زما ډېر زیات خیال ساتي نو ده له پکار چې دی دې روزانه 11 پیرې سورة الفاتحه وایي او دا دې جاري ساتي. انشاءالله العزیز الله پاک به له فتح کامیابي او دغه شان عزت وله ورکړي. یو سړی داسې دی هغه دا وایي چې زما مشکلات دي او زما ډېرې زیاتې پریشانۍ دي نو هغه له پکار دی چې سورة الفاتحه روزانه 21 پیرې وایي. انشاءالله العزیز ټولې مسالې او څونه پریشانۍ دي دا به ټولې الله پاک دا ختمې کړي. که چېرته د ښځې او د خاوند منځ کې محبت نه وي او یو بل سره جګړې کوي نو پکار دی دوی له چې روزانه دې 21 پیرې دا په هوږ سیز باندې دموي او دواړه دې خوري. یو سړی داسې دی چې هغه دا وایي چې زما پلانکي سره محبت دی خو دا پلانکي ما سره محبت نه کوي نو پکار ده ده لپاره چې دی روزانه 3 پیرې درود شریف وایي، بیا دې 3 پیرې بسم الله وایي، بیا دې سورة الفاتحه 3 پیرې وایي، بیا دې 3 پیرې آخر کې درود شریف وایي او د هغه طرف ته دې دم کړي نو انشاءالله العزیز محبت دې پیدا شي. لنډه خبره دا چې څونه مسایل دي څونه مسلې دي د دنیا په مخ باندې د ټولو دپاره سورة الفاتحه دا کافي ده. نو چې هر قسم بیماري نو موږ له کوشش کوو پکار دی چې په خپل بیماره دا په خپل کور کې دمو او په دغه سورة الفاتحه دمو نو انشاءالله العزیز الله پاک به له شفا ورکوي. الله پاک دې تاسو ټول خوشحاله ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.